یارونو قیامت چې راځي ناګهاني نه راځي. د قیامت خپل نښې نښانې دي. پیغمبر علیه السلام د هغې بیان کړی دی. ډېرې نښې د قیامت چې کومې وړې وړې نښې دي نو هغه تقریبا راښکاره شوي دي، او کومې چې غټې نښې دي لوی نخې د هغې انتظار دی، او نبی علیه السلام فرمایي چې هغه غټې نښې به موجودېږي. یو د هغې غټو نښو نه په دې مخ د ځمکه د یهودیانو او د عیسایانو غلبه ده. ګوره پیغمبر علیه السلام ډېر مخکې فرمایلی دي چې په دې مخ د ځمکه به د یهودو د عیسایانو غلبه راشي، د مسلمانانو حکومتونو او سلطنتونو به ختم شي، او خصوصا قیامت ته نږدې به په ټوله دنیا بیا د عیسایانو حکومتي. د یهودو او د عیسایانو مشترکه دا ټول علاقې دا زمونږ وطن دارنگی دا افغانستان او خراسان او ایران، روم او فارس، شام او لبنان او اردن، فلسطین، دا افریقی ملکونه چې څومره دي په دې به د عیسایانو او د یهودیانو شریک حکومت راځي. مسلمانان به دومره تنګي چې یو ځای کې به مسلمان خپل سر نشي ښکاره کولی، او که مسلمان سر ښکاره کوي او دی وایي چې زه مسلمان یم، نو هغه ته به مضبوطه سزا ورکوي. زه خو که اوس ګورم او دې حالاتو ته ګورم، نو زه وایم دا د نبي علیه السلام هغه پیشنګویي کوم چې هغه 1400 کاله مخکې فرمایلې ده. داسې وخت به راشي نبی علیه السلام فرمایي چې دا اسلام او ایمان به لاس کې نیول دومره ګرانی لکه سکاره په لاس کې نیول. یو سړی چې سکاره په لاس کې نیسي نو دا اسانه خبره نه ده. دغه رنګې ایمان، د ایمان ساتل او ځان ته مسلمان ویل، ځان ته مؤمن ویل، یو خو هغه مسلمان دی چې هغه هر څه سره ها کوي. که کافر څه کار کوي نو یې تم ښه کوي، او که مسلمان څه وایي نو یې تم ښه کوي. دغه خو بوس مسلمان دی. نبی علیہ السلام دغه مسلمان ته بوس ویلی دی، وی دا بوس دی، دی باندې الله پروا نه ساتي. کوم چې د زړه نه هغه کلک او مضبوط مسلمان دی نو هغه مسلمان درته یادوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه مسلمان به نی بیا، او که وي نو پټ به، او که دې سر ښکاره کوي نو وی به او تباه کوي به. هغه مسلمان، هغه بوس مسلمان چې کوم د یهودیانو او د عیسایانو ملګري دي، فقط دغه مسلمانان به په مخ د ځمکه وي، او په دغه مسلمانانو نبی علیه السلام فرمایي خدای هیڅ پروا نه ساتي، خدای هغه مسلمان نه ګرځوي. د دغه یهودیانو او عیسایانو هغه شریک حکومت به ډېر شي، ټوله ځمکه باندې به خواره شي، او د مدینې منورې خوا کې یو علاقه د خیبر ورته وایي، خو زمونږ دا خیبر دی. د مدینې منورې خوا کې خیبر تقریبا 80 میله کیلومیټره لرې ده. هغې ته به د یهودیانو او د عیسایانو حکومت ورسي. یو سړی به نیک سړی به وي. اوس ګوره کوم ځای کې چې کفر مخ راوچت کړي نو الله اسلام لم بیا برې او غلبه ورکوي. مسلمانان به راغونډ شي چې موږ به څه چل کوو. دا خو دا کافر عیسایان او یهودیان رالل او زمونږ هغه مقدسې ځمکې مدینې منورې ته او مکې مکرمې ته رالنډ شو، څه به کوو دې سره؟ هغې به راغونډ شي، یو نیک سړی وایي چې هغه ته به مهدي ویلې کېږي، او د هغې مهدي نوم به د پیغمبر علیه السلام د نوم په شان دی، محمد به نومي، د پلار نوم به عبدالله وي،
او د مور نوم به آمنه. کوم چې د نبی علیہ السلام نوم دا پیغمبر علیہ السلام فرمایي د مهدی نوم به زما د نوم پشانی، د پلار نوم به زما د پلار پشانتی، د مور نوم به زما د مور پشانتی وي. او فرمایي نبی علیہ السلام چې داغه شکل بم تقریبا زما برابري او داغه خوی بم زما پشانتی. دا یو نیک سړی وي، یو بزرگ انسان وي، یو ولی الله انسان وي، مدینه منوره کې وي. خلق بداسه چوتو میں شروع کی چې می ګویا چیرې دا سړی ښه سړی دی او دې بادشاه کول پکار دی، دې به د هغه ځای نه رو تښتي مکې مکرمې ته به راشي. دې دپاره به رو تښتي چې هسې نه دا خلک ما خپل بادشاه مقرر نه کړي، یریږي به د بادشاه د بوج نه. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ده نه مخکې به ډېر خلک دي چې هغوی به د دروغې د مهدي دعوه کوي. او د مهدي نښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خولې ده نه هغه درته ښیم. دې چې راشي کله مکې مکرمې ته دې به طواف کوي او د شام او د یو ځای بل ځای نیکان ابدال چې کوم نیکان خلک دي هغوی به هم راغلي بیت الله طواف لو په دې سوچ کې به دا نیکان چې ځان له یو مشر جوړول پکار دي، یو بزرگ او یو نیک انسان ځان له بادشاه مقررول پکار دي. په دې فکر او سوچ کې وي ناګانه هم دې مهدي باندې به د هغې نظر ولګي. خلک به هم د ده صفت ورته وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی، د مدینې منورې نه راغلی د مکې مکرمې ته حج کوي، هغې به یې په زور راونیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ کې به یې راونیسي، په زور به یې راونیسي. دی به انکار کوي، هغې به وایي مونږ دې نه پرېږدو، ستا نه بغیر بل سړی مونږ مشر نه منو. لاس به وله ورکړي او بیعت به ورسره وکړي او دقه ځای کې به یې هغې خلیفه کړي. اوس پیغمبر علیہ السلام د رښتونې مهدي درې نښې ښولې دي. ګوره نبي علیہ السلام چې څه وایي قربان شم ته نو هغه رښتیا وي، هغه دروغ نه. دې چې کوم وخت کې خلک بادشاه مقرروي دا به د رمضان د روژې میاشت دي. یو نښه خو دویمه نښه ده چې په دغه روژه کې به سپومې تندر نیسي، په دغه روژه کې. درېیمه نښه یې دا ده چې په دغه روژه کې به په 15مه ورځ د روژې نور هم تندر نیسي، سپومې به هم تندر نیسي د شپې او نور به هم په 15مه روژه تندر نیسي. د دویمه نښه شوه. او رمضان کې به د سره خلک بیعت کوي، د ده لاس نیوه به کوي، دی به بادشاه مقرروي. د درېیمه نښه شوه. او څلورمه نښه یې دا ده چې کم وخت کې دی بادشاه او خلیفه مقرریږي د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، هذا خلیفة الله فی الارض فاسمعوا له واطیعوه. د ده خبره ومنه او د ده تابعداري وکړئ، دا د الله خلیفه دی. یو غیبي اواز وشي، هذا خلیفة الله فی الارض، دا سړی په دې ځمکه د الله خلیفه دی. فاسمعوا له واطیعوه، خبره واورئ او د ده تابعداري وکړئ. دغه مهدي به صاحب بادشاه مقرر شي. چې دی بادشاه مقرر شي د مسلمانانو به لږه ساعه تېره شي چې د یو مشر خو مقرر شو که نه. عیسایانو یهودیانو به مسلمان ټول تتر بتر کړي، د مسلمان ځای به نه معلوم. کم مسلمانان چې په ګوټونو کې پټ دي هغه به میدان ته راوځي، رو رو به راجمع کېږي، راځي به هغه سوچه مسلمان. مهدي دی به اعلان وکړي چې تاسو خو زما ملګري شوئ، زم خلیفه کړم، خو د نن نه به د جهاد شروع کوم د عیسایانو سره، خبره به پرېږدم نه. ما سره ملګرتیا که کوئ ډېره ښه ده، که نه کوئ زه نه کوم خلافت. خلک به ورته سینه وډبوي چې موږ ستا ملګري یو، جهاد به شروع شي. دی چې جهاد شروع کړي الله به عیسایانو له ورو شکست ورکوي، لږ لږ شکست به مونی مونی مونی، آخر وخت کې به شام ته راورسي. د بیت الله نه د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه تر شامه پورې دا علاقه به دې فتح کړي او چې څومره عیسایان او یهودیان دي به ټول ختم کړي. دغه علاقو کې چې د شام ته راورسي نو هلته به یو دروغجن اواز واوري چې دجال راووته. دی به وایي اوس د ده مقابله پکار ده، دله ورتلل پکار دي، لیکن هغه خبر به غلطي، ابه دروغ وخیږي. صرف یو فایده به پکې دته ورسیږي او هغه دا چې مسلمانان به لږ بیدار شي،
لکه مسلمان ته وې دشمن را روان دی نو که دشمن وی کني خو مسلمانان یو پټې لږ بیدارتوب پکې راځي نو دا به یو اعلان وشي دجال روت دجال بنی راغلی دروغ اعلان بی دی به لږ غوندې ملګري بیدار کی پوی به هم کی چې واقعي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق دجال پیدا کېدو والا دی او ځان تکړه کې ګورې او د خدای دعوه کوي او ډېر مسلمانان به گمراه کوي په دې مسلمان باندې قسم قسم فتنې او تکلیفونه وخت په وخت ګورې راځي دا څه وړه خبره نه ده د مسلمان تکلیف د نبی علیہ السلام د زمانې نه واخله تر قیامته پورې په مسلمان یو وخت تکلیف بل وخت تکلیف بل وخت تکلیف او دا مصیبتونه چې را نشي د کره او د کوټه پته پکې نه لګي پته ولګي چې کم سړی کره مسلمان دی د چا په زړه کې کلک ایمان دی خدای او رسول په سچه مني او کم سړی د پیسو غل دی کم سړی د پیسې او د ډالر او د دولت غل دی داغه او داغه سوچه مسلمان پته پدې کې لګي دا شی چې نه خدا پته نه لګي دا ورشه اوس په افغانستان کې کم چې د امریکای مرګري دي هغه خدان د عیسایان نه وي هم ځان ته مسلمانان وي هغه خو چرېم دا نه وي چې مونږ کافر یو یا مونږ امریکایان یو یا مونږ عیسایان یو هغه خو ځان ته وایي مسلمان دغه امریکای چې کم خلک راوستل هغه خو ځان ته کافر نه وي نه امریکایان وي ځان ته وایي مسلمانان لیکن هغه سوچه ایک نمبر مسلمان نه دغه چې د امریکای او د یهودو مرګري دا به 2 نمبر مسلمانی دا به غیرتی مسلمان چرم نی دا به بغیرت مسلمانی الله دې د مکه مکرمه او د مدینه منوره د اسلام مرګري کی خدای دې د امریکای او د یهودو د اسلام نو ساتي د امریکای او د یهودو اسلام به د جبه اسلامي دنه به يهودیت او عیسایت ایرونو د دوالو جهانو مبارک سردار فرمایي زید ځان درته نه وایم چې هرگز مسلمان د کافر هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا ځکه نبی رسول الله فرمایي هرگز کافر د مسلمان دوست نشي کېدی دا برده د خلی دوستی وي او په دغه دوستی به مسلمان له ټک ورکوي تاسو که ګورئ د نبی رسول الله د وینا مطابق دا علاقې ټولې تقریبا امریکې په خپله قبضه کې راوستې ورشه وګوره په سعودي په ځمکې خپلې قدمونه یې ښودي دي بیړۍ یې خپلې کویت ته دننه کړي دي او ځای په دی چې دغه کوم ملکونه افریقي ملکونه دي هغه ټول عیسایان او یهودیانو په خپله قبضه کې اخیستي دي دا خو د پیغمبر علیه السلام زړې پیشنګویې دي هغوی چې څه فرمایي هم هغه خبره شروع ده نو صاحب د مکې او د مدینې نه واله منورې نه تر د شامه پورې د مسلمانان به فتح شي علاقې به فتح شي د مسلمانانو یو دور به راشي یو راج به راشي خوشحاله او زنده‌باد به لګېږي چې شکر دی چې خدای موږ دې بیا آزاد کړو د عیسایانو نه د خدای پاک موږ بیا آزاد کړو دې کې به اعلان وشي دجال راورسېد مهدي به معلوماتو کې قوم به جوړ کړي ورته چې دجال واقعي راغی چې پته ولګي هغه به دروغي دی به د عدل او د انصاف حکومت شروع کی 9 کاله به مهدي په دې مخ د ځمکه د عدل او د انصاف حکومت کوي داسې د عدل او د انصاف حکومت کوم چې عمر ابن عبدالعزیز او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی خوشحاله به ځمکه به خپل بارانونه راووري ځمکه به خپل اسمان ځمکه به خپل فصلونه را زرغون کی خلک به خوشحاله داسې به خلک خوشحاله دومره مال او دولت به خلکو سره وي که یو سړی خپل زکات به راوالي ماسخوتن به ورشي یو ګاونډي له یو غریب ګاونډي له ور به ورته وډبئ وروره سلام علیکم وعلیکم سلام څه پسې رالې وی صاحب دا زکات مې خپل راوړی دی زرګونه روپۍ دي دا د خدای په لار کې قبول کا ابه ورته وایي که پرون دې راوړی وی نو قبول کړی به مې وي نن زه مالدار یم زما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم غریب بني دا د نبي علیه السلام وینا سال به ورشي بل سړي پسې صاحب دا زکات مې راوړی دی او ته راته په دې ګاونډ کې پټې لږ کمزور ښکارې تا سره امداد کوم ها دا زکات والا او وروره که بېګا دې راوړی وې نو شاید چې درنه به مې قبول کړی وې د شپې ما له خدای دومره مال راوستی دی چې ما سره د خپل زکات غم دی چې دا چاله ورکړم داسې به خلک نیکان به داسې به خلک زکاتونه او مالونه به ډېر شي فصل به را زرغون شي او صاحب باغونه به میوې ونیسي خلک به سرکې او خوشحاله وي ولې ځکه د عدل او د انصاف د قرآن او د سنت د پیغمبر علیه السلام نظام به په دې مقدس مکه نافظي
جناب دا مهدی بلګي خپل کار بکئی دې کې به واقعي په حقیقت کې دجال راشي دجال بلا پیدا دا چې غیر واقعګانو اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز غیرته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام